بسم الله الرحمن الرحيم. وقد يذكر الجهات في القضية فيسمى موجهة ورباعية أيضا، والموجهات 15. ايش دي غير مشهور باسه تاسو مخکې سبقونه وبوله شو کم چې ویل ویږي کنه. د دې الکشن مقدمه وای مې دې سبق دا کم چې روان دي ورستنی سبق کې به یعنی دې دوه درې فصلو کې فائدہ ورکړي. تاسو دې مقدمه ته لوا کړئ ولې چې دنیا کې یو قضیه هم دا نشته چې چلتا د پنځو جهاتونو ورسې جهات نه لګیدلې. یو قضیه هم نشته، جهاتونه ټول پنځه دي. متقدمین بنظمانی 3 دي او متأخرین بنظمانی 5 دي. متقدمین بنظمانی اول نمبر د جهتونه تاسو ځکه یو ته جهت امکان وای، یو ته جهت امتناع وای، او یو ته جهت ضرورت وای وجوب. جهت ضرورت او جهت وجوب چاته ویل کیږي چې محمول موضوع ته ثابت وي او کلم تنه لري کیږي. محمول موضوع ته ثابت وي او امکان نه چې تلری شي د دې ضرورت وي. اکل انسان او حیوان، انسان حیوان دی، حیوانیت د انسان نه شي لري کېدل، کلم دی نشي. الله واحد، الله یو دی، کلم وحدانیت د الله نه ختميږي. د څه ویل کېږي ضرورت. او کله جهت د امتناع چې کلم محمول موضوع ته ثابت دی لري شي همیشه د باربت نفي. لکه مثال شریک الباری ليس بموجود، شریک د باری الله، شریک د الله نه دی موجود کړه. نو کلم موجود دی دله شي، امکان نشته موجود شي. یو الانسان ليس بحيوان، دا غلط شو انا ویل کی په شو خبر معنی کنه. الانسان ليس بحجر، حجر کلم انسان ته ثابت دی دله شي. شو دوا یو څو ولني وجوب او ضرورت، او دویم نمبر امتناع، دریم نمبر امکان چې محمول کلم موضوع ته ثابت دیږي او کله ته نفي کیږي. الانسان ضاحك زید ضاحك، دا زید چې انسان زید د پاره ممکن دی کله به یو کله ور سره نه. جهاتونه څه شو درې امکان، جهت ضرورت وجوب وته هم وي، او جهت امتناع او جهت امکان. متأخرین صدو نور مرګري کړی دي جهت بالفعل او جهت بالدوام. بالدوام چاته ویل کی اداره مخ کی کوي توجه کوي چې محمول موضوع ته همیشه لپاره ثابت وي خو امکان وي چې تلری شي. ضرورت کې دا کار او چې همیشه لپاره ثابت وي امکان نه چې تلری شي، عدالت امکان وي چې تلری شي. اکل فلک متحرک، فلک چې څومره شي نه دا تحرک پکې دی، امکان شته چې تحرک ته ختم شي نور په ځای ودرېږي، سموي په ځای ودرېږي، امکان شته کنه. حالانکه بالدوام متحرکات ثابت دي. شو څلور. او بالفعل چې محمول موضوع ته دریو زمانونو په یو زمانه کې ثابت وي. محمول موضوع ته دریو زمانونو په یو زمانه کې ثابت وي. ټول څه شو؟ پنځه. جهت امکان، امتناع او ضرورت او بالفعل او دوام، ټول څه جهتونه شو پنځه. دا باندې روي کا انتهایی ضروري دي. دا د متأخرینو په نسبت ستدونو د مرګري شو بالفعل او بالدوام، ولني درې وړ د متقدمینو په نسبت به خبر واوري به کله جهاد د پاره د جی 15 وړ جهتونو ته اصل کې ماده د قضیه وای. څه ورته وای؟ ماده د قضیه. دا قضیه مادي دي. دنیا کې یوم د څه قضیه نشته چې دیو 15 جهتونو نه خالي هم خبر ورسې ولګیدلې. لکه زید لکه الانسان او حیوانون کې کل انسان حیوانون کې جهاد د ضرورت ده کنه تلری کی څه کنه. او زید ضاحک کې بالفعل دي، درې زمانه او زمانه کې دي، ارو کې هونه دي، او بالامکان هم دي. دا څه کنه. او الانسان ليس بحجرين کې امتناع ده. لنډه دنیا کې یو قضیه نشته چې دي 15 نه خالي دي. 15 شری تاسو کې څه نوم وای؟ ماده قضیه. ماده قضیه او کوم لفظ چې په دې 15 کې په یو دلالت کوي، کوم لفظ هغه لفظ تاسو کې جهات وای. لفظ تکا لکه بالدوام په دوام دلالت کوي، بالضرورت په وجوب دلالت کوي، بالامتناع په بالامتناع دلالت کوي منع معنی، او بالفعل معنی، او ټول مویل کنه بالدوام په دوام معنی. دا شی نه چې کوم دی دا کوم لفظ چې ول استعمال شي هغه لفظ ته جهات ویل کی. شی نو ته په حقیقت کې څه وای؟ ماده قضیه. هغه لفظ څه ول څه وای؟ جهات.
اوس پوه شئ نو جهاد دال وی که قطبی کې وای جهاد دال وی او ماده سره مدلول ده دا خبره باندې راوي کین دې ضروري دي جهاد څه ده دال او ماده سره مدلول په دې خبره پوه شئ اوس راځي چې کومه قضیه کې دا جهاد ذکر شي یعنی لفظ به کې ذکر شي اقه ته موجهه وي او که نوی ذکر پکې جهاد نوی ذکر اگر که ماده به پکې خامخا ماده نه خلاصيږي او لفظ ولا استعمال نشي به ته مطلقه وي وای نه شری په ما ویلی ود قضیه دنیا کې د سنشتہ چې ماده د قضیه به کې نه ذکر هر قضیه کې ماده د قضیه هر قضیه کې انځو ماده کې وي ماده موجوده خو کچره د ماده او د بار لفظ هم استعمال شو لفظ توجیهات وای کنه کله لفظ ول استعمال شو به وته موجهه وي او کله لفظ ول استعمال نشو به وته مطلقه وای کوم شي معنی اخیری خبر کم ځای نه ده ما ډېر قصه وکړه پنځه جهتونه باندې پوه شو او دغه پنځه جهتونه تاسو ماول ماده د قضیه ویل کیږي کوم لفظ ول استعماليږي هغه ته وایي جهات ولا عمل یو قضیه دنیا کې د سنشت لري چې د ماده به کې نه موجود خامخا به کې ماده خو کچري دغه ماده لپاره لفظ استعمال شو یعنی جهات استعمال شو ځکه لفظ ته ول جهات وایي به بو ته موجهه وایي او کله لفظ ول استعمال نشو به د څه وایي مطلقه وایي قال الانسان حيوان كل انسان حيوان دغه پوری ویل دا اوس مطلقه ده دغه جهاد په استعمال نشو اگر کماله شته حیوانیت انسان نه کلم نه ختميږي کله چې ول الانسان كل انسان حيوان بالضرورت دی ویلو بالضرورت واسمه جهاد شورا وینه شولې په خبره باندې ما ته ویل قضیه یو قضیه د ماده نه خالی کیږي خو کچري لفظ کوم ماده ذکر وای نه جهاد ذکر موجهه وته وای کنو ذکر دای د مقدمه په تور یو څو خبرې به انتهایی اهم امنګ د خطبه په ریکارډینګ کې اخیری ریکارډ چې د موجهات خلاصم ذکر کړی دا به ان شاء الله دلته به ذکر کو چې او به ختم وره هو ورته کې مخکې ولې چې موجهات ټول پنځل لستي خو موجهات ورته وای موجهات ټول څو دي پنځل لس انا په دوه قسمه باندې دي اته یو طرف ته دی او بل طرف ته دی اولنی اته دی دیو ته بسایت وای او اخیری ودی هغه ته مرکبات وای لنډه دا چې موجهات په دوه قسمه بسایت مرکبات بسایت څو دي او مرکبات ودی بسیطه تعریف سره مرکبه سره تعریف درازي تعریف کو خپل وخت خبر واضح شي جهتونه میاد ولیا وینه شو خبره جهتونه بنځ دي دا د اوسته سي ویګه کنه ویګه کما قضیه کې ځکه قضیه اوس پنځل لستي او دې پنځه یو قضیه کوم چې قضیه کې د جهاتونو کې او جهات رااله تا د پته ولګي دې پنځل قضیه جوړيږي طریقې او بدلی کې را بدلېږي اګه ته قضیه او طرف طریقې ته بسایت وي بسیطه تعریف سره قضیه بسیطه موجهه بسیطه هغه کې صرف سلب ذکر وي یا صرف ایجاب ذکر وي یو ذکر وي یا بسیطه ده او مرکبه څه تعریف دي چې ایجاب او سلب پکې دواړه ذکر یو صراحتن وي یو اشارتن وي ایته مرکبه اذا شو بسایت ټول اته دی پای کې اوس راځي یو شروع شو ای کې اول نمبر قضیه ضروریه مطلقه ده زه به خلاصه مسلمان دغه کې امام مرزا ګاډ ورکړم ولې چې ماول چې متقدمین بنظمانی درې جهاتونه دي متأخرین بنظمانی پنځه دي متأخرین اول جهت امتناع دویم امکان او دریم بالضرورت او متأخرین صد و نور مرګري کوي یو بالفعل یو بالدوام او مول په دنیا کې یو خجی دغه شی نو تاسل کې ماده د قضیه ویل کی کوم لفظ چې بدی دلالت کې غلط استا جهات قضیه ویل کی او دنیا کې یو قضیه هم داسې نشته چې ماده پکې نه وي ذکر کچره د غمادی د لپاره یو لفظ هم استعمال شو یعنی جهات پکې استعمال شو قضیه د موجهه او کې استعمال نشي به وته مطلق وای به مول موجهات چې ټول پنځل لسی په دوه قسم دي بسایت او مرکبات بسایت هغه قضیه موجهات ته ویل کیږي چې آپ کې صرف ایجاب وي آپ کې صرف سلب وي او مرکبات هغه ته وي چې ایجاب او سلب پکې دواړي او بسایت اته دي اې کې اول نمبر ضروریه مطلقه ده توجه وکوي ښه په دې اتو کې څلور جهات استعمال شوی کڅو څلور شمار یې دا اوس اول نمبر په کې ضروریه مطلقه ده ضروریه مطلقه څه تعریف ده
چې محمول حکم لګیدلی په موضوع باندې توجه وکوي محمول حکم لګیدلی موضوع باندې بالضرورت جهاد د ضرورت پکې لخص تعریف باندې ختم شوه محمول حکم لګیدلی موضوع باندې بالضرورت ترڅو چې ذات د موضوع موجود وي کل انسانن کې د افراد چې دي ذاتی انسان وي که ذات موضوع کل انسانن حیوانون کل انسانن کې د افراد د انسان دغه څه وي ذات موضوع او دا انسان لفظ ته وصف موضوع وي عنوان د موضوع ورته وي ښا پیږي کنه پیږي نو څه ویل ضروري مطلق څه تعریف دي چې معمول حکم لګیدلی موضوع باندې بالضرورت ترڅو چې ذات د موضوع مثال به سوي کل انسانن حیوانون بالضرورت وس حیوان حکم لګیدلی دی معمول دی په شاپ انسان باندې او بالضرورت لګیدلی دی کلم دې نه جدا کیږي امکان نشته جدا شي وای نه شي ترڅو چې کل انسانن ذات انسان موجود وي افراد انسان حیوان به موجود دا تعریف زش دو نمبر دایمه مطلقه توجه وکوي ښه ته به پیګه لګا دو نمبر دایمه مطلقه دې څه تعریف دی محمول حکم لګیدلی موضوع باندې الته څو مخکې کې بالضرورت اوس وایي به دوام ترڅو چې ذات د موضوع موجود وي نو تعریف یو شان دی محمول حکم لګیدلی موضوع باندې به دوام ترڅو چې مثال به سي کل فلک متحرک بالدوام متحرک حکم لګیدلی په فلک باندې او بالدوام دیګه امکان شته دې شي نه پیږي څو شو یو د جهاد ضرورت استعمال شو به دا دوام استعمال دریم مشروطه عامه څلورم مشروطه خاصه تاسو دا نمونه سي ګوټه کوي ضروریه مطلقه دائمه مطلقه تعریفونه مو شو کنه یبسي مشروطه عامه عرفيه عامه مشروطه عامه عرفيه عامه څلور ځکه راځي دریم نمبر مشروطه عامه دې څه تعریف دی مونږ چې محمول حکم لګیدلی موضوع باندې بالضرورت اولی پشان خو مخکې مالته څه ویلو ترجمه ذات د موضوع موجود وي دلته به څه وایو ترڅو چې ذات د موضوع موصوف وي په وصف عنواني باندې ترڅو چې ذات د موضوع موصوف وي په وصف اما تاسو وصف عنواني د موضوع د لفظ یغه د وصف عنواني وي لکه مثال کل کاتب متحرک الاصابع هر کاتب چې دغه ګوتې به خوځيږي بالضرورت به خوځيږي خو کله مادام کاتبن تاسو چې دا کتابت پکې ومني څه تاسو ګورئ کل کاتبن کې وصف عنواني کتابت ده وصف عنواني څه ده تاسو چې دا وصف عنواني موجود وي کتابت ذات موضوع کې تاسو ته دا خبره مې ول کړې وي خوا یو ذات موضوع یو وصف عنواني د موضوع یو څه وي ذات موضوع چې موضوع په چا دلالت کوي څوک مصداق دي کوم افراد دغه د ذات موضوع وي لکه زید قائمون کې ذات زید دا موضوع ده وصف عنواني ولا لفظ د زید دی زیدیت انسانیت کل انسان کې انسانیت پدې پوه شولې نو قضیه مشروطه مې څه تعریف دي چې معمول حکم لګیدلی موضوع باندې بالضرورت ترڅو چې ذات د موضوع موصوف به وصف عنواني سره مثال به څه شي کل کاتب متحرک الاصابع مادام بالضرورت مادام کاتبا تاسو ګورئ کل کاتب معنی حکم ولګي د متحرک الاصابع او بالضرورت به ګوتې خوځيږي بالضرورت او تاسو چې وصف عنواني موجود وي کتابت وای نه شری څلور نمبر دینه مسانه ده وس اکمره عرفیام مکان چې محمول حکم لګیدلی موضوع باندې بالدوام ترڅو چې ذات د موضوع موصوف په وصف عنواني سره وای نه شری دا څلورمه دوی می ته تللی ده بالدوام کې معمول حکم لګیدلی موضوع باندې بالدوام تاسو چې ذات د موضوع موصوف په وصف عنواني سره كل كاتب مدقق مثال ده كل كاتب متحرك الاصابع بالدوام ما دام كاتبا نه پیږي څه شي نشو سلام ذریه مطلقه دائمه مطلقه مشروطه عامه عرفيه عامه ذریه مطلقه تعریف چې محمول حکم لګیدلی موضوع باندې بالضرورت ترڅو چې ذات د موضوع موجود وي دائمه مطلقه تعریف محمول حکم لګیدلی موضوع باندې بالدوام ترڅو چې ذات د موضوع موجود وي
مشروطی عامی تعریف محمول حکم لګیدلې موضوع باندې بالضرورت تاسو چې ذات د موضوع وصف عنواني سره موصوف وي یعنی ذات موضوع کې وصف عنواني موجود وي څنګه چې تاسو ویل شي څلورم عرفي عامه چې محمول حکم لګیدلې موضوع باندې بالدوام ترڅو چې موضوع په وصف عنواني موصوف وي یا ذات موضوع موصوف وصف عنواني سره کوم الفاظ تاسو دې عبارت به وي صحیح ورسم راسانه تاسو له وګورئ وقد يذكر الجهاد كل ذکر کی جهاد بالقضيه فقضيه کی فيسمى موجها موجها وتویل کی رباعیه متوي موجه د ځکه وی جهاد پکې د رباعیه د ځکه وی چې اجزا ضرور شوکا موضوع محمول نسبت رابطي او جهاد والموجهات موجهات چې 15 بنزلس دي 8 منها بسيطه اتپکې بسائد دي وسبت منها مرکبه وبکې مرکبات دي اما البسائط اور چې بسائط دي فاحده یو پاغیو کې الذریه المطلقه ذریه مطلقه دا هي التي دا قضیه دا حکم فيها چې باغی کې حکم لګیدلې به ضرورت ثبوت المحمول چالکا ثبوت د محمول موضوع ته ضروری دی او سلبی یا سلب د محمول عنه د موضوع نه دا ضروری دی ما خو بلندو معنی ویل کنه چې محمول حکم لګیدلې موضوع ته به ضرورت ما دې ویلو حکم لګیدل دواړو تام دي کده سی وی تفصیلا د سی وی چې محمول حکم ثابت وي موضوع ته به ضرورت یا محمول نفي وي د موضوع نه به ضرورت واړه ویل شي ماده مزاد الموضوع موجوده ترڅو چې ذات د موضوع موجود وي که قول کله کدا قول سال انسان او حیوان بالضروره حیوانیت د انسان ته ضرورتن ثابت ده ترڅو چې افراد د انسان موجود وي والانسان ليس بحجر ترڅو چې افراد د انسان موجود وي نو ليس بحجر به حجرت نفي بالضرورت والثانيه الدائمه دویم نمبر دائمه مطلقه ده وهي التي دا قضيه د حکم فيها بدوام ثبوت المحمول چې حکم شوی باغی کې چې دایمي د ثبوت د محمول موضوع ده یا سر د محمول تغره کنه څنګه مبرنه کوته یا سر د محمول د موضوع نه دایمي ده که قولک كل فلك متحرك بالدوام دلته كل فلك موضوع ده متحرك نه محمول ده متحرك ثابت ده ذات موضوع كل فلك ذات تا ترڅو چې ذات فلك موجود وي بالدوام متثابت ده ولا شيء من الفلك بساكن بالدوام والثالثه دریم نمبر مشروطه عامه ده وهي التي دا قضيه ده حکم فيها چې حکم لګیدلې باغی کې به ضرورت ثبوت المحمول چې لکه ثبوت د محمول ضروری دی موضوع لپاره انا فيه نفي د محمول ضروری ده نو موضوعنا ما دام ذات الموضوع موصوفا ترڅو چې ذات د موضوع موصوف وي بالوصف العنواني په وصف عنواني سره وصف عنواني خدای سپې جنې کنه د موضوع کم لفظ ویغه ته وصف عنواني ویلان خبره او د موضوع په چا صادق راځي مصداق موضوع هغه ته ذاتي موضوع والوصف العنواني وسوغري وصف عنواني چې عندهم بنز منطقين ما هغه لفظ دی او بیر به عن الموضوع چې تعبیر کیږي باغه سره د موضوع نه موضوع نه چې کوم لفظ تعبیر کوي هغه لفظ ته وصف موضوع وي كقولك كل كاتب متحرك الاصابع بالضروره ما دام كاتبا نقول كل كاتب دا موضوع ده متحرك محمول ده متحرك كل كاتب ته بالضرورت ثابت ده خو ترڅو چې ذات موضوع یعنی كل كاتب کی وصف عنواني موجود وي یعنی کتابت ولا شيء من الكاتب بساكن الاصابع ساكن الاصابع نشي کېدل کنه کاتب ترڅو چې کتابت پکې بالضروره ما دام كاتبا والرابعه العرفيه العامه سلورم نمبر عرفيه عامه ده وهي التي دا قضيه د حکم فيها چې حکم لګیدلې باغی کې به دوام ثبوت المحمول چاله ثبوت د محمول همیشه ده موضوع لپاره یا اصل د محمول عنه د موضوع همیشه ده ما دام ذات الموضوع متصفا بالوصف العنواني ترڅو چې ذات د موضوع متصف په وصف عنواني سره كقولنا لك زمن دا قول بالدوام كل كاتب متحرك الاصابع ما دام كاتبا كل كاتب متحرك الاصابع دلته متحرك الاصابع حکم بكل كاتب معنی ولګیدلو دا بالدوام دی خو ترڅو چې کتابت پکې وي کا ما دام كاتبا وبالدوام لا شيء من النائب مستيقظ یو او د سره میخ نشته لګوره ما دام نائب چې ترڅو دی چې دی به کې دی شي وصف نوم چې بنایم کې موجود وي مستيقظ صفت به نفي محمول پدې په ضرورت ویل دا په دوام او ضرورت چې تم ویل به ضرورت هغه ته لګي چې ټول متن نه لري کی او د دوام کې امکان ویش لري دا خو ته مثال ولدا ورکړې خبره سیده خو یو خبره یاد ساتي موږ دلته نسبتونه نه وي خطبه کې دا خبره ډیر انتهایی تفصیلا دي البته کې نسبتونه هم دي ذریه مطلقین دایمه مطلقه عامه ده
ضروري مطلقه چې موجوده ده دایمه په طریقه ولا موجوده صحیح شو مشروطه من عرفیه عامه ده کله چې مشروطه عامه موجوده شو لکه دې مثال کې موجوده شو لکه عرفیه په طریقه ولا یو شی چې به ضرورت دی چې د لکیږي نه په دوام مقام خای نو ان شاء الله موجود نو بالدوام نه ده کنه ځکه د بالدوام کې به ضرورت دی کنه بالدوام نه ده وای نه ده اوسه بالدوام دي شمول شوی توجه خبر ما نه پیږي وای کېده لکشان په ضرورت کې کوم یو شی دوام مطلب ده دوام چې همیشه لپاره دوام تعریف سره ده همیشه لپاره توجه وکړه دوام تعریف سره همیشه لپاره لری کیږي تی نه لری کیږي دې څه غرض نشته ضرورت کې دا شرط دی چې نه بدل کیږي بس پوه شئ اوکې دا لکه بری قضیه پوه شئ پنځم نمبر قضیه والخامسه الوقتيه المطلقه چې دا په خطبه کې نه وغه متن کې نه و شرع کې ولا به اخر کې ذکر کړي تاسو لږ برو ګورئ پنځم نمبر وقتيه نه دی آسان دي څه تعریف دی چې محمول حکم لګیدل مولوی صاحب برو ګورئ موضوع باندې بالضرورت اول قضیه شان دی محمول حکم لګیدل موضوع باندې خو په یو وخت معین د موضوع کې د موضوع چې کوم اوقات دی په یو خاص وخت کې لګیدل دا قید وسو لګوي محمول حکم لګیدل موضوع باندې بالضرورت په یو وخت معین د موضوع کې ځنه شو لکه کل قمر هر اسمه چې دا منخسف دا بخړی کله تاسو دې مخکې مسلې ځکې تاسو په مې کله خړی کیږي خلکو ته وای چاند ګران وته وای کنه وای دا کله کیږي دا کار اصل کې اسمه خو خپل رڼا نشته نه بزمکه کېشتره انور سورې په لګي په سغه ښکاری وي انور دا شواګانی په لګي بس اسمه مې ته به ښکاری زمکه باندې شکل انور راوخی چې موږ په علاقه باندې بس موږ درنا شي یعنی زمکه کې خپل تیار ده نو کله داسې کیږي دا انور د مثال په تور مای دا اسمه دا انور رڼا بس مې ورځي کنه سمې ښکاری او کله داسې وشي چې دا دنیا منځ کې راشي سمې یو طرف ته نور بل طرف ته منځ کې دنیا راشي نو د دنیا د نور د رڼا چې دا په دنیا باندې ورځي سمې ورته له دنیا منځ کې رااله او دنیا خدا سورې شو کنه دنیا سورې د شلال شل تسمې باندې ولګي سمې قشن خړه پاتې شي انور رڼا پینې لګي بس په کتابونو کې نقشې کتري دي انور رڼا چې دا هغه په چا باندې ولګي دنیا باندې چې دنیا باندې ولګي دنیا خو د انور رڼا لاندې شاته نه پریدي کنه نو د نه سورې شان جوړ شي هغه پس مې باندې ورشي پس مې چې سمانه نو دې دنیا دې طرف خلکو د سمې به خړه ښکاری نه وته ښکاری لکه انور رڼا پینې لګي دغه وخت کې دې ته چان ګران ویل کی په دغه وخت کې سپمې لازمی تور معنی بخړی کل قمر منخسف انخساف حکم په کل قمر ولګیدلو بالضرورت خو په یو خاص وخت کې ګوره د قمر خوري اوقات دي کله منس کې نور دنیا کله حایل راغلی او کله نه ډیر اوقات دي کنه یو خاص وخت کې بدا حکم لګی نه انخساف کله دنیا حایل راشي وینه شلې خبره مانی نه د پنځمه قضیه وختیه مطلقه ده څه تعریف دي چې محمول حکم لګیدلې موضوع معنی بالضرورت په یو وخت معین د موضوع کې اذا شو شپږم به مو یو مکان چې محمول حکم لګیدلې موضوع باندې بالضرورت په یو وخت غیر معین د موضوع کې خبره ختم وخت كل انسان متنفس هر انسان چې دا اخلي کنه اخلي بالضروره په وخت ما او سره بار یو وخت معین شته هر وخت کې پاینه شلې څو شوې ټولې شپږه یو څه بل یو مطلقه عامه څوک ده دغه تعریف دی محمول حکم لګیدلې موضوع باندې بالفعل بس خبره ختم محمول حکم لګیدلې موضوع باندې بالفعل څه مطلب دریو زمانه په یو زمانه کې ته خو څلور خواغه وکنه ذریه مطلقه دایمه مطلقه مشروطه عامه عرفیه عامه څلور وي وصفسي وقتيه مطلقه وقتيه منتشره مطلقه وقتيه مطلقه منتشره مطلقه او به بس مطلقه عامه یو پاتې شو خالي دا ورسته وته ګوره امنه سبا ورم ان شاء الله کا والخامسه الوقتيه بنظم نمبر وقتيه دا وقتيه مطلقه دا وهي التي دا قضيه دا حكم فيها چې حکم نه کېدلې باقي کې بضرورت ثبوت المحمول شرکا ثبوت د محمول ضروری دی د موضوع لپاره یا نه پر محمول ضروری ده نو د موضوع نه خو په وخت معین په یو معین وخت کې من اوقات الذات د موضوع د ذات د اوقاتنا كما تقول كل قمر منخسف دلته منخسف حکم په قمر باندې به ضرورت دی
خود قمر د ذات د قمر ذات موضوع چره یعنی سپومې دغه په اوقاتو کې یو خاص وخت کې ښا وقت حیلولت الارض بینه په وخت کې چې زمکه حیله شوی د نور او د سپومې او بین الشمس او د نور ترمنځ ولا شيء من القمر بمنخسف او سپومې منخسف نشي کېدل په خړه نه کله بالضرورت وقت التربیه په حالت کې یعنی کله چې زمکه د سپومې او د نور منځ کې حیله نه راغلي چې زنان دې پر خواني زنانو اته دولس برج مقرر کړي بروج اته دولس پای کې څلور داسې دي چلته زمکه بالکل حایل نشي راتللی نو وخت به زمکه حایل نه د نور نه پس پمې لګي انخساب نشي راتلی والسادسه المنتشره شوغم نمبر منتشره دا منتشره مطلقه وهي التي دا قضيه حکم فيها چې حکم کړي باغی کې بضرورت ثبوت المحمول چاله ثبوت محمول ضروری دی موضوع لپاره یا نفی المحمول دا ضروری ده انه د موضوع نه خو په وخت غیر معین په وقت غیر معین کې من اوقات الذات لذات موضوع د اوقاتنا لك مثال كل حيوان متنفس دلته كل حيوان موضوع د متنفس حکم په ولا کېدلو خو په وقت غیر معین کې به حکم او به ضرورت ده غیر معین وخت کې وقت ما په وقت د اوقاتو کې ولا شيء من الحجر بمتنفس بضرورت وقت ما والسابعات هم نمبر مطلقه مدى دي خاصان تعریف دی وهي التي دا قضيه د حکم فيها چې حکم نه کېدلې بدی کې به وجود المحمول چې لکه محمول ثابت دی موضوع د بارا یا سلب د محمول عنه د موضوعنا کلا بالفعل څه مطلب اي في احد الازمنه الثلاثه دریو زمانو په زمانه کې قوله کا كل انسان ضاحك بالفعل ضاحك ثابت د انسان ته خو بالفعل د کار وخت نه دریو زمانه کې اول شيء من الانسان انسان نه فکر له بضاحك ضاحك نه نه فکر له کلا بالفعل دریو زمانه په زمانه کې تاسو نه پیګی دي معنی دا بس تاسو سباله ماته ګوټا ور وای خلا به مخکې پیګم ذریعہ مطلقه تعریف دایمه مطلقه تعریف اری پورا به تیار دی به ورسته په دې مرکبات باندې خپل تاسو پیګی اخري باندې را کنه برابر ممکنه عامه دې څه تعریف دی ممکنه عامه قضیه ته ویل کیږي چې جانب مخالف نه پکې ضرورت سلب شوی تاسو ته بدر قضیه دوه طرفه یو جانب موافق او یو جانب مخالفی جانب موافق هغه کوم معنی چې نو تقوشی زید کاتب دا کتابت زید ثابت شو دا جانب موافق دی یدي الټه طرف څوک دی زید ليس بکاتب هغه جانب مخالف دی اکما ول زید ليس بکاتب وس دا جانب موافق دی یعنی مخالف څوک دی زید کاتب کما قضیه چې ذکر شي کې ایجاب ذکر شو سلب به جانب مخالف وي فسلب ذکر شو ایجاب به جانب مخالف وي بس هم وسم نه پیږي پوه شولې په خبره مانی اوس راځي ممکنه مې تعریف ته وکړي مونږ سره ممکنه ما غي ته ویل کیږي چې د جانب مخالف نه ضرورت سلب وي ما ویل زید کاتب بامکان العام څه مطلب چې زید ليس بکاتب چې ده ضرورین دي ضرورت سلب شو ځکه چې زید ته کتابت ثابت شو نو زید نه کتابت به ضرورت نه وکول نه شي ځکه چې به ضرورت نه وکړو به کتابت نه ثابت دي چې ثابت شو بدل کې چې ضرورت نه پینې ده نه پیږي چې ما ول زید کاتب بامکان العام کنه چې کتابت زید ثابت دی ممکن دی ممکن نو زید ليس بکاتب ضروري دی که زید ليس بکاتب ضروري وي به زید کاتب ویل کېدل شو هغه نه شو ویل کېدل نه ممکن امي تعریف مزه کو چې جانب مخالف کی ضرورت سلب وي زید کاتب بامکان العام یا زید ليس بکاتب بامکان العام دلته زید کاتب ضروري دی نن دار چې کوم معنی تانو تقو کو کی ایجاب باندې دیو کو فصل کی ضرورت سلب وي او کچري سل باندې د تکلم کو ایجاب کی ضرورت سلب زه وګورئ دا وسامنه الممکنه العامه هي التي قصيده حکم فيها چې باغی کی حکم لګیدل به سلب ضرورت الجانب المخالف پس سلب د ضرورت د جانب مخالف کا قول کا کل نار حارتن هر اور گرم دی بامکان العام یعنی نه ګرم والی ضروری دی ښا ولا شی من النار ببارد یورم یخ نشتره بامکان العام یعنی ګرم والی ضروری نه دی وای شلی بي دا ټول څه قضیه شولې اته ضروریه مطلقه دائمه مطلقه مشروطه عامه عرفيه عامه وقتيه مطلقه منتشره مطلقه مطلقه عامه ممکنه عامه اوس په کې تاسو جهتونه وګورئ اوله قضیه کې جهاد د ضرورت درېمه قضیه کې جهاد د ضرورت پنځمه او شپږمه کې جهاد د ضرورت څلورو کې ضرورت
ضروریه مطلقه کې مشروطه عامه کې وقتیه مطلقه کې منتشره مطلقه کې دو کې دوام دویمه کې او څلورمه کې دایمه مطلقه کې او په عرفي عامه کې یو کې بالفعل ومه کې یو کې بالامکان وته کې بس